تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مسلمانانو، د دې میاشت رجب باره د خلکو څخه غلط فهمای دي. مونږ چې د هغې ازاله وشي او په دغې غلط فهمو باندې خلک پوه شي، دا غلطۍ وباسي. لومبی دا چې خلک په دغه غلط فهمۍ کې پروت دي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم لازمي سفر د معراج هم په دې میاشت کې کړی دی. هغه مونږ مخکې بیاناتو کې واقعې معراج کې تفصیل سره ووي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا سفر دا لازمي نه ده چې په دې رجب کې شوی دی. مشهور ده چې په 27 شبو د شپې د رجب کې دی، خو لیکن د علماو پکې اختلاف دی. هغه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه فتح الباری کې 10 اقوال ذکر کړي تفصیل سره. نو محترمو، د دې لومبی دا غلط فهمي ختم کو چې لازمي نه ده چې په دې رجب کې شوی ده. ګوره ربیع الاول یادیږي، ربیع الثاني یادیږي، دغه شان ډېر علما پکې رمضان هم یادوي. نو په دې کې اختلاف دی، د علماو ډېر غټ اختلاف دی په دې کې چې لومبی د دې غلط فهمۍ ازاله وکړو چې رجب میاشت کې لازمي نه ده چې معراج دا سفر شوی. دغه شان د خلکو په دا غلط فهمي ده چې دې کې خلکو نوي عبادات شروع کړي دي. په دغه شپه مختلف قسمه نوافل ادا کوي، مختلف قسمه دغه کوي، وایي دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د معراج شپه ده. نو موږ لومبی ووایي چې د هغې پته نشته، هغه الله رب العزت په ټاکړه د پته یې نشته چاته چې کومه شپه وه. وایي که دا دوره لازمي وه او په دې کې عبادت دوره لازمي وو، نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم به موږ ته ښولې وه چې هلکه په پلانکا شپه ګنې زما د رجب سفر شوی دی، په دې شپه دا د عبادت کوي. نو نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم کړي دي او نه صحابو څه کړي دي. نو محترمو، چې دا عبادات او دا خاص چې کوم نوافل ایجاد شوي دي چې د دې نه ځان ساتو، دا ګنې بدعت طرف ته روانه ده. بل خلک د دې په سبا باندې بیا روژه نیسي، نو هغه هم نشته. د هغې باره کې هم نه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي او نه بیا د صحابه کرامو رضی الله عنهم نه ثابت دي. نو محترمو، دې باره کې نه داسې خاص عبادت شته، بس دا یو عامه شپه ده. 27 رجب شپه چې کومه ده عامه شپو په شان یو شپه ده. که چاله الله استعداد ورکړي هسې عبادت کوي عامو شپو په شان، نو کوي دی، خو د عامو شپو په شان. دا نه چې لازمي صرف په دغه شپه به خاص عبادت خاص دواګانې کېږي او په نورو شپو کې دې هېڅ ني. نه، دغه پکې نشته څه، ځکه چې ثابت نشته داسې څه. او نه دا لازمي ده چې په دغه شپه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم لازمي دغه سفر شوی دی، او نه پکې د روژې داسې اهتمام شته. او که عام خلک عامې روژې نیسي او یا نفلي روژې عامې د مخکې نه شروع کړي، نو په دغه ورځ دې ونیسي، خو لازمي په دغه ورځ دا روژه نیول هم بیا ټیک نه دي، دا بدعت طرف ته دي. نو داسې د دې باره کې ثابت نه دي او نه دا داسې معتبره خبره ده چې لازمي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سفر هم په دې شپه شوی دی. نو الله رب العزت دې زموږ دا غلط فهمۍ ختمې کړي او الله رب العزت دې موږ په دین باندې صحیح روان کړي. وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.